او ګیله کې د شي کشر د مشر نه کوي هغه د ادب په لهجه کې د نبی علی السلام نه ګیله کوي زمنګ د تورونه یینه ساسي د کافرو مونږ ته رسول الله سره نکړو چا خبر نبی علی السلام تراول چې د انصارو نوجوان د انصارو یو ګیله کړل پیغمبر علی السلام فرمایي چې ګیله کړل چا ورته یا رسول الله هغه وای چې د مهاجرینو کې مال تقسیم کوم مونږ ته سره نکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر هغه انصار ته وای چې تاسو په یو خیمه کې راجم شئ تمام انصار داسې په خیمه کې راجم کړو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته راغی ورته ویل انصار برای سو خو تاسو کې نشتا انصار ورته فرمای یا رسول الله یو کس برای دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای هغه برای کا سوق دی نو دی داسې په غف انداز کې ورته فرمای یا رسول الله موږ نور ټول انصار یو خو تاسو په کې د بار نه راغلی یا نبی علیہ السلام د مکی او انصار د مدینی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مور بیبي د مدینه منورې ونه ورته فرمای زم تاسو خوریم زستاسو نیم داسې په خوږ انداز کې وی نور څوک خو نشته انصار ورته وی چې نه د الله نبی نور څوک د بهر نه دی راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای ما تاسو ګیله را رسیدل نو مشران پاسید ګوري کشران چې کله خبره وکي لګو شانتی چاته یا ګیله شکوه وکي مشرانو لدا په کاری چې خپل کشرانو اغا داغه د ناپوهي د فار پاس یو صفائی پیش نبی علیہ السلام ته مشران پاسید انسان حیران شوا اے پیغمبر د مکې نه راځه مدینه منورې ته منګ انصار بستا مدد کو استاد بولاړ په هر محضر کې په هر جنگ کې انصار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمن پرې نه خو د پس روان دي په کم طرف پیغمبر ورولي حدیبیه کې چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیعت کاو هر صحابي پاسې دغه جوشیله بیان کوي جنگ دی انصار پانسید پیغمبر بیا مو چې ما سه بیعت وکي چې جنگ ته ورزو کنه ورزو انصار پاسې چې د الله نبی کته موږ په ځنګل ورولي کته موږ په دریاب ورولي موږ تیار یو ته زمنګ د پاره आवाज کې پیغمبر ویل ها ابوبکر عمر علی بیعت وکړو خو ما تاسو ته اعلان کا او تاسو انصار هغه خلک چې د پیغمبر علی السلام سره په هر میدان کې ولاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشران وای د الله نبی مونږ کشران خو سند ویلی مشران زمونږ د کشرانو بسګیله شي کو کلی تاسو په ناراضه نشئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داغه د مشرانو خبري واورېدي نو چون کې ګیله وا دا د الله په نبی باندې اعتراض نه و بلکې دا یو ګیله کوله او ګیله کې دی شي او ګیله زمون خلک کوئی دا هغه چانه کیږي چې تا ته ډیر نږدې ستاره لري داغه نو شو ګیله نه کوي موږ د خپل اهل سنت والجماعت درونو نه ګیله کوو چې کله په غلطه باندې زی خو گمراهونو موږ ګیله نه کوو شکوات نه کوو گمراه واسین گمراهي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا څنګه او صلاح ورکي اے انصار یاد ساتي که تمام خلق دا په یو وادي باندې رواني د یو خوړ په غاړه باندې رواني او انصار په یو بل وادي باندې رواني نو زبد انصار سره رواني موزمبا او دا تمام خلق به پریدم نو اے انصار استاد خو خدانه چې ما خام خلق د ځان څخه غنیمت کوړته وړي استاد صد الله نبی زی اغه ټول په جامویل په خوشاله یا رسول الله چې تاسو زمنګ سه زمنګ هیڅ حاجت نشته دنیایي مال ته مينو دا عقیده خپل ول پکار دي دا صرف واقعات نه دي د دین موږ ته عقیده ملاويږي نن په دې دور کې او قام پرست مولا برا پاسي نوې فرقه برا او باسي موږ به هغه به رواني خوا کا زموږ د نبی په باره کې ګستاخانه سره جبل لقي لګیای پیغمبر خدا علیہ السلام فرمایل ک چرته هجرت نه وې زب الله په مدینه کې انصار استاد څخه پیدا کړي خو الله څخه په مکه کې پیدا کړم چې مدینه منورې ته هجرت وکړو کدا هجرت نه وې زب الله په مدینه کې پیدا کړي خو هجرت دې کسي په مدینه کې پیدا کړي بیا به ما د مدینه منورې نه هجرت کوله او الله ته دا نه راخواخه چې زره مدینه منورې نه بهر لاړ شم اوزم او زما وفات وشي نو ما ته خواخه ده
امام مالک په تمام زندګۍ کې صرف یو ځل حج ته راغلی وجه سوا امام مالک به فرمایل زه دا نه غواړم چې زما وفات د مدینې منورې نه بار وشي دا د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم وطن دی زما خوښه دا چې زما وفات کیږي که نه هغه د نبي علیه الصلاة والسلام په وطن کې وشي نو هغوی ته چې کله د اډګیرنه ورکړه حوصله ورکړه هغوی ډېر خوشحاله شو د الله نبي ته زموږ څه ماښام کو کلي ته ځې مدینې منورې ته هېڅ هم نه دي په کار ټول هر څه ورته ورکړه اے په هر میدان کې انصار وای اے محمده ستا د اصحابو سمن خپل کور نیمو خپل کاروبار ورسه نیمو آن تر دې چې دوه ښځې کړل دي یوه ښځه به یې پرېښوده چې د الله نبي دا ستا صحابي ته په نکاح دومره لوی مینه محبت عشق دی وجه نه خو الله نبي د مکې والاو نه واغست او مدینې ته یې بوته چې نن هم تمام خلک اول مدینې ته ځي بیا راځي مکه کې حج کوي دا د هغه انصارو برکت دی په مال باندې موږ څه کوو مالونه خو موږ هسې هم ورکول ستا په مینه محبت کې بیا کم مال چې زموږ په تور حاصل شوی هغه مال ته په خپله باندې الله نبي ورکه خو ګورې موږ تا نه ورکو دا عشق دا یو عقیده ده افضل الخلائق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فتمام کائنات کې اعلی تاسو ذات دی چې تاسو زمونږ صحیح زمونږ دی دنیایي مال ته څه ضرورت دا یو مینه وه دا یو عشق و دا یو محبت و دا یو عقیدت دی زه یم که چېرته دا عقیدت نه که نو تش په اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کار نه کېږي هسې د توحید چغې مه وخه چې تر څو ستا په زړه کې د رسول الله عظمت نه خو دا خرقوس چې و خرقوس زویل خویسیری چې ورته وایي زول خویسره د یو ګستاخانه انداز اختیار کو رسول الله علیه السلام لګیا دی پر خپل مبارک لاسونو باندې مال تقسیمي صحابي فرمایي چې یو کس راغی خرقوس نومې دی ادعج العینین مرتفع الوجنتین واسع الجبین كان آثر السجود مخلوق الرأس مشمر الإزار شپږ علامې صحابي بیانې فرمایي ادعج العینین جوری جوری سترګې دي یو کس د خرقوس نامې د هغه راغی جوری جوری سترګې دي مرتفع الوجنتین دا ګمبورې داسې راپړسېدلي غټ غټ دي واسع الجبین کولاو تندی دی او مستدرک حاکم کی امام حاکم فرمای کان بین عینیه اثر السجود د دې دوانو سترګو په مابین کې یو ټافه د ډیرو سجدو د وجنه د ډیر منځونو د وجنه په دې تندو کې یو ټافه ده ګوره ورته فرمای کان اثر السجود اثر د سجدو په تندی باندې ښکارېدو مخلوق الرأس دا اثر داسې شین کانه خرول زمونږ د مفتی نجیب الله فاروقی نه دی زما په خبره ډیر خوښ شوی فرمایلی چې ګوره کټاسر طالب به زما مدرسې ته نه راځي چې ښه غټ غټ یختان یې هغه طالب به زما مدرسې ته راځي دا بعضې محتممین هسې د ځانه باټې قلال له جوړ کړل دي طالب العلم ته غټ یختان نه پریدي دا غټ یخته خو د صحابه او د نبي علیه السلام طریقه ده سر خریل خو د خوارجو طریقه ده اگر که خارجی نه خو تشبیه ورسام نه د پکار سر طالب وخره او د حفظ د طالبان نه سرونه خرولی خو هلکه چې د حفظ طالب دی او بالغ نه دی ګیره په مخ نشته بس دا کلاس ملګه په کلو کې حفظونه کېږي هلته دی کوي نو دی پې سرونه وخری شپږم نمبر صحابي فرمای مشمر الایزار دا پینسې خډېرې راپورته کړل دي نن ممتاز یې دا د خوارجو نښې پینسې به بره د زنګنانو ته رارسولي فرمای رسول الله علیه السلام ته وایي ما عدلت یا رسول الله ما عدلت یا رسول الله اے د الله نبي ته عدل ونکو دویم روایت به زه ویم بخاری شریف کې را نقل کیږي ابي سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ فرمای
بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من د الله د نبی خواته ولاړو وهو يقسم د الله نبی لګیا د تقسیم کوي مال غنیمت په خلکو کې تقسیمي فسماه اتاه ذو الخويسره دا ذو الخويسره چې دا راغه د الله د نبی مخې ته وهو رجل من بني تميم دا د بني تميم د قبيله فقال يا رسول الله د الله نبی ته وی اعدل اے د الله نبی عدل وکا د الله نبی تراغ ورته د الله نبی عدل وکا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله نبی ورته فرمای ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل هلاك شي چې زادل نکم نسوق په بزمکه کې عدل کوي چې زادل پزمکه کې نکم سوق به عدل کوي رسول الله عليه السلام یو ځلوي الله زما د امت دا عدل ما ته پرې چې زور عادل وکم الله ورته فرشتہ را لېږي ولی محمد زاغ رب چې تاسو ته عدل حکم کوم زما خپل باندې عدل نکوم رسول الله فرمای یا رب ستا په عدل ګوته نه اوچتم زما د امت داسې ګناهونه دي اے الله زما امت داسې ګناهونه کړي دي که چېرته دا ستا مخې ته په ورځ د قیامت راشي او ته د ټولو خلکو په مخ کې د دوی نه هغه تپوسونه کې نو زما د امت هغه ګناهونه زه نه غواړم چې راښکاره شي الله ورته فرمای چل اے زما نبی ستا د امت څخه زه داسې حساب کوم د دې ګناهګارانو سره انسان حیران شي سر د ځمکې انسان وای دا غ نبی په حق کې چا زمونږ د پاره دومره په غم فکر کې دی خپل باره کې خبره نه کوي الله ته ستا بې غیرت امتي چې تا د پینن غیرت نه درځي ستا په باره کې الله ته لګیا دی الله ورته هیڅوک به خبر نه کوم محمده خو زه به ورسره عدل کوم زه به حساب کتاب اخلم ذو الخویسره نبی علیه السلام ته فرمایي اعدل اے د الله نبی عدل وکا دا به همیشه ګستاخی خوارج تاسو به دیو ګورئ که دیو د الله د نبی نامه اخلي په ګستاخی به علي که د صحابي نامه اخلي په ګستاخی به اخلي که د امام نامه اخلي په ګستاخی به اخلي د الله نبی فرمایي ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل څوک به په دې ځمکه کې عدل کوي چې زه نبی محمد عدل نه کوم یو ګیلې په تور د الله نبی دا جمله وای فقال عمر یا رسول الله عمر روان دي شدا سړی روان شدا سیلان مخیتا د الله نبی ته عمر روان دي شو اذن لي فاضرب عنقه د الله نبی ما ته اجازه راکا زره د اصل پاسو ما دا څنګه سړی دی چې دا راسي زمانه بي ته وای د الله نبی عدل وکا یو طرف ته جمله وای یا رسول الله دویم طرف ته وای عدل وکا ستا په عدل باندې شکایت کوي ستا په عدل کې دا شک او شبهه کوي عمر وای د الله نبی ما ته اجازه راکا سټه قتل کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای عمر دع فإن له اصحابا يحقر احدكم صلاته دی جملو ته د نبی ګورئ اولنی روایت چې ما تاسو ولست نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خالد بن ولید مولال ډیر مخ کی شو فرمائی دعنی اقطع عنقه یا رسول الله یو طرف ته عمر دے چې جلال والا دے بل طرف ته خالد بن ولید دے یو اول را باندې کیږي د الله نبی اجازه راکا ستا په عدل باندې دی خبيث ګټ او چا تکړه سره قتلوم دویم طرف ته خالد را وړاندې کیږي د الله نبی ما ته اجازه راکا سره قتل کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي پریدی دا د الله نبی فرمای پریدی دعه پریدی چیزی داس په خفګانی انداز کې د الله نبی وای چې پریدی خلق به زما دین ته ناراضي وي چې خپل مرګري وجني دا کافر د دنیا به وتختی اسلام ته به ناراضي وي چې دا محمد خپل مرګري وجني ځکه به ظاهر خدا ځان مسلمان خدا ذل خوې سره خرقوس خزان په ظاهر باندې خلکو ته مسلمان خي پتندی کی صحابی فرمای کان اثر السجود د سجدو نشانونه پتندی کیو پنسي خوچتی کل دي زنګرانو ته رسول دي
هاي هاي رسول الله علیه السلام وی بیا به خلق ناراضي زما دین ته وي چې خپل مرګري واچي. نن چې موږ اهل سنت والجماعت څومره خاموشي کو صرف د اسلام په بنیاد یې کو، څنګه رسول اقدس خپل صحابه ته پری دی چیزي خلق به اسلام ته ناراضي. زمنګ سم د اسلام غم او فکر دی کنه موږ ته د دې دور خناس معلوم دی، موږ ته د دې دور گمراه معلوم دی، موږ ته فرقی والا معلوم دی، موږ ته جهنمی معلوم دی. رسول الله علیه الصلاۃ چې کله داسې لاري شان تلال نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابه ته فرمایي ان من هذا، نبی علیہ السلام فرمائی یخرج قوما یقرؤون القرآن یقولون من قول خیر البریہ. رسول اللہ فرمائی دد اولاد نہ بداسی نسل بدد نہ راوزی، دد خاندان نہ دد اولاد نہ بدسی او نسل راوزی. قرآن بلبلی په ظاهر باندې اے دا کم سړی چې ماته وای عدل دی ونه کړ الله نبی یا عدل وکړ الله نبی، د قوم نه د اولاد نه په دغه سیدسي خلق رواني بظاهر به قرآن وای یقولون من قول خیر البریه، خیخی خبری بکی بهترین خبری بکی خلق به متاثر کی. ګورئ چې دا علامه په دې ځمکه کې نن په څومره خلکو کې موجوده ده، څومره خلق په ګمراهۍ پسې روان دي. سوار لسوا اتسلویخ کال وړاندې زما نبی صلی الله علیه وسلم لګیا دی، فرمایي چې په دغسې خلق رواني داسې نسل به د ده نه راوځي. قول خیر البریه علما فرمایي چې د دین مراد حدیث دی. همدا به په زبانې چې موږ د الله کتاب وایو، موږ د نبی حدیث وایو. نبی علیه السلام وایي اب د دې خبیث د نسل نه راوځي. د کوم سړي چې ماته وې عدل دی ونه کړ د الله نبی، خو نبی علیہ السلام فرمائی دا به صرف په ظاهر باندې قرآن مخې ته نیسي، صرف په خوله به زبان به لګیا چې زه د نبی حدیث ویم. لا یجاوز تراقیهم، د دې مرونه چنغړک نه ښکته به نه ځي. دا د خوارجو مشر دی. یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیه، د دین نه به داسې وځي، داسې به د دین نه وځي لکه څنګه چې تاسو تیز غشی ولئ، ښکار چې څومره تیز په دې غشي ولي او دا غشي بل اړخ ته وځي، په دې غشي باندې بیا اینه نه د دې تیزوالي د وجې نه دومره زر به د دیونه ایمان وځي. ان تر دې چې حدیث مبارک کې راځي داسې دور به راشي سار ته به انسان مسلماني ماښام ته به کافر شوی، ماښام ته به مسلماني سار ته به کافر شوی. دا نن موږ په دې خپلو سترګو باندې دا خلکینو خو موږ پسې روان یو، د قرآن او د سنت دعوی کوي په منبرونو، مخې ته به قرآن ښودی، مخې ته به د حدیثو کتاب ښودی. دا حدیث او دا قرآن به د مرۍ نه ښکته پیغمبر وی نه ځي. اوس به تاسو علاماتو کې مواورئ په دې 50 علامو کې چې تاسو ته به سپینه پاڼې په شان ښکاره شي خوارج په دې دور کې څوک دي. او په دې دویم حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي په کم کې چې راځي عمر را وړاندې شه د الله نبی اجازت راکه دا سر د دې خرقوز ذو الخیسرانو جدا کوم. رسول الله علیه السلام وی دعه پریدا فإن له اصحابا، دلته صفال پاس د الله نبی ادا کوي چې د بس مرګري یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم، داسې منځونه به کوي امت خبردار اوسئ تاسو به خپل منځونه ډېر کمزوري ډېر بدترینه عمومئ چې کله د دیو منځونه عمومئ، کله چې دیو په منځ وینئ تاسو به وایئ چې زمونږ څه منځونه دي، کله چې د دیو امام په مصله ودرېږي تاسو ته به خپل امامان ډېر حقیر ښکاره شي چې خو د دیو په شانتي منځ نه کوي، دا څومره ښکلي منځونه کوي، اوږده اوږده رکعتونه کوي، 360 منټه کې لګیا دی رکعت کوي. غور کوي د الله د نبی په دې الفاظو. نن موږ خلک ولیدو فلانکی مولوي صاحب جنازه ډېره اوږده کوي او پلانکي مولیان چې د هغوی جنازې او منځونه ډېر اوږده کوي، خو د دې مراد دا نه دی چې دا ځان څنګه مونځ ستا په مخ کې داسې کمره کې ځان لم کوي، نه نه، ستا